بسم الله الرحمن الرحیم. د ایمان راوړلو نه وروسته د مسلمانانو تعذیب او هغوی ته تکلیفونه رسول، تر کومې چې اسلام خورېده او د مسلمانانو دایره زیاتېدله، دقه شان به مشرکانو او د هغوی غیظ او غضب به زیاتېده. د کومو مسلمانانو چې قبیله وه او خاندانی شرافت او شهرت و، هغوی ته خو کافرانو ډېر ضرر نشو رسولی، خو کوم چې بیچاره مسلمانانو چې د هغوی څه پناه نه وه، څه قبیله نه وه، خاندانی وجاهت نه و، هغوی ته به د مکې قریشو ډېر تکلیفونه رسول او قسمه قسم عذابونه به ورکول. په هغې کې امام المؤذنین بالصلاة والفلاح سیدنا و مولانا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی النسل دے، د امیہ ابن خلف غلام. کله چې د نبوت نور ښکاره شو، نو په اولو ایمان راوړونکو کې حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے. امیہ ابن خلف د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په سخترینو دشمنانو کې و. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ به ټیک د غرمې په وخت کې چې نور بخت تیز شو او شګې بخې ګرمې شوې، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نه به جامې ویستې او بیا به د دې اور پشان ګرمو شو کاڼو باندې واچاو او بره به په یو غټ غټ کې خودو چې ونه خوځېږي، او دا به ورته ویلې بلاله دغه شان به یا وژل کېږي آیا به د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کې او د لات او د عزا عبادت به شروع کې. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ژبې نه به دې وخت کې صرف یو آواز راتو چې احد احد، الله یکی یو دی، الله یکی یو دی، بل شریک ورسره نشته. دې ته وایي عشق او دې ته وایي مینه، دا محبت الهی دی. کله به د غوا په سرمن کې بند که او کله به د اوسپنې په زغره کې بند که او سخت تیز نور ته به واچو او دننه به پکې پړقېده. د دې تکلیف د شدت په وخت کې به هم د ده په مبارکه ژبه د احد احد لفظ راوتلو. امیہ ابن خلف ظالم چې دا ولیده چې د بلال په عزم او استقلال کې څه تزلزل نه راځي، که زه څومره عذابوم د استقامت کوي او د دین نه ناوړي، نو په غاړه کې به ورته رسۍ واچوله او ماشومانو له به ورکو، سرمستو ماشومانو ته، او بازار کې به ګرځاو او خلکو به ورپورې مسخرې کولې. د معمول مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یو ځلې په ګرمو شګو پروت دی او دی تکلیف ورکوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ تیرېده. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا هیبتی منظر ولیده. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زړه ډک شو، سترګو کې اوښکې راغلې چې خدایا موږ خو هېڅ هم نشو کولی. امیہ ابن خلف ته وایي الا تتق الله فی هذا المسکین حتی متی انت، د خدای نه نه ویرېږې دې مسکین باره کې تر کومې پورې به ته دا ظلمونه په ده کې. امیہ ابن خلف ورته وایي چې تاسو دا خراب کړی دی، اوس یې ما نه خلاص کئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي ما سره یو قوي او مضبوط غلام دی او ستاسو په دین باندې کلک دی،
دا به درکمه بلال ما ته راکه. هغه ورته وایي ټیک شو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واخیسته او فوراً آزاد که د غلامۍ نه آزاد شو. بلال رضی الله تعالی عنہ با شا کله راښکاره کړه خلکو له او په شا باندې داغونه جوړ شوي وو، د سکروټو داغونه او د ګرمو شګو داغونه پې جوړ شوي وو. همدا شان د دې کافرانو ظلمونه به په نورو غریبو صحابه کرامو باندې هم وو چې په دې کې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ هم دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ اصل کې قحطانی الاصل دی. د پلار یاسر د خپل یو ورک شوي ورور په لټون کې مکې مکرمې ته راغلی و او ورسره دوه نور ورونه مو حارث او مالک. حارث او مالک واپس یمن ته لاړل او یاسر مکه مکرمه کې پاتې شو. د ابو حذیفه مخزومی سره حلیفانه تعلقات جوړ کړل. ابو حذیفه خپلې وینځې سمیه نکاح د ده سره وکړه. د هغې نه عمار پیدا شو. یاسر او عمار د ابو حذیفه د مرګه پورې د ابو حذیفه سره و. د دې نه وروسته الله اسلام ښکاره کړ. یاسر، عمار او د عمار مور سمیه او د عمار رور عبدالله ابن یاسر د ټولو نه مخکې په اسلام مشرف شول. الله مسلمانان کړل. مکه کې د عمار ابن یاسر څوک قبیله او خاندان او څوک حامی او مددگار نو. د دې وجې نه قریشو به سخت تکلیفونه ورکول. په غرمو کې به په ګرمو شګو واچول او سخت به وهل تر دې پورې چې بېهوشه به شول. دی به نه پوهېدل چې زمونږ د خولې نه څه وځي. کله به په اوبو کې غوپه ورکوله. اوبو یو غټ سکې به اوبه واچولې او سر به پکې ورته دننه که او دوه درې کسو به نیولی و چې اوبو کې ساه بنده شي. کله به په انګارونو باندې واچاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لاره تېرېدو او د عمار ابن یاسر باندې دا ظلمونه به یې لیدل او دا به ویل یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراهیم. ای اوره یخ شه او سالم شه په عمار باندې لکه څنګه چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخ او سالم وي. کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته ویلي اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای د یاسر خاندانه صبر کوئ، ستاسو ته خدای جنت درکوي. جنت ستاسو مشتاق دی. تاسو سوچ کوئ چې دا منظر به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره چې په ده ظلمونه د چا د وجې نه کېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې کړې وه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې عمار د سر نه تر خپو پورې د ایمان نه ډک دی. ځکه دومره تکالیف پې تیر شوي دي خو د ده ایماني جذبه نه ده متزلزله شوې. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ یو ځلې قمیص ویستلو او په ملا کې تور تور داغونه راتله ښکاره شو او دا به قریشو شګې ګرمې کړې په اور باندې او په هغې باندې به زه واچولم. دا د هغې داغونه دي. همدقه شان سلوک به د ده مور سره هم کې د سمیه سره او د ده د پلار سره به هم کې د یاسر سره. دا ظلمونه به د دوی سره کېدل. یو ځل ابو جهل تېرېده او سمیه بهر ولاړه و، بوډۍ ده او په شرمګاه کې په نیزه ووهل او د واره سره شهیده شوه. په اسلام کې اوله شهیده د حضرت یاسر د خاندان د حضرت یاسر بیبي او د حضرت عمار ابن یاسر مور سمیه رضی الله تعالی عنها ده. دا په اسلام کې د مظلوم اوله وینه وه چې توی شوه. یاسر د دې نه مخکې په همدقې ظلمونو کې
وفات شوی او په خپل مرګ باندې او سمیه شهیده کړې شوه. کله چې جنگ بدر کې ابو جهل مردار شه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمار راوغوښته، زیری ورکه، قتل الله قاتل امک، الله دې د مور قاتل مردار که. خوشحاله شه. همدا شان صہیب رضی الله تعالی عنہ هغه باندې هم دقه شان ظلمونه به کېدل. حضرت خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ، ابو فکیحه جوهنی رضی الله تعالی عنہ، زنیره رضی الله تعالی عنها، داسې غټ غټ شخصیتونه، عظیم د اسلام شخصیتونه چې هغوی اسلام راوړی او مکه مکرمه کې نږدې څوک نه و، نو دوی به پې دا شان ظلمونه کول، خو هغوی کې به تزلزل نه راته. او دا د الله تعالی تقسیمو. ابو جهل د مکې و او ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان سړی و. هغوی ایمان په نصیبه کې نه و، د عزت خدای هغوی له نه ورکاو، عزت خدای دی غلامانو له ورکه، دی غریب او مسکینانو له خدای عزت ورکه، بلال له خدای څومره عزت ورکه، او عمار ابن یاسر ته څومره عزت میلاو شه د اسلام د وجې نه. پارسی شاعر وی حسن ز بصره، بلال ز حبش، صہیب ز روم، ز خاک مکه ابو جهل اینچی بوالعجبیست. حسن د بصره و، بلال د حبش و، صہیب د روم و، او هغوی ځینې راله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د ډیوې پتنګان جوړ شول، او ابو جهل د مکې د خاورې او داسې د خدای تعجبې فیصلې دي د رسول الله دشمن جوړ شو. نو عزت او ذلت الله ورکوي، نو دوی ته خدای څومره عزت ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته معجزات وښودل.